أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو پته ده د محمد زاده اګروال قاتلان ونیول شو او صد داسې ځایونو کې پکچر هم راغله چې یاره لوی والا وسه سیلفیان یې مخکې دي او دغه مخکې د قاتلانو سره. نو دا زمونږ ادارې دي او دا زمونږ دغه دي او دغه خلک دی. تاسو به دا ووینئ بله ورځ به د دو ضمانت هم کېږي، دا به استازات شي او دغه به راشي. اوس یې ولې دا یو بهانه جوړه کړه چې یاره به په دې باندې زما 15 لکه روپۍ وي او دا پایې کې د اوسه پورې چا قرضدار یې نه دی وجلی. دا یو بکواس شو. دا دونه چې دا اوسې پورې دا دونه ایساره وو که نه، دا یو لینډ یې موده جوړ کړو او زمونږ ادارې ته اوس ښه پته چې یاره که دا خلک نه وی راوتی نو دا بس په دې کې د نیولو دغه پکې نه راتلو چې یاره دو به دا نیولی وی. بس په یو طرف به شړلی وی چې یاره خبره ختمه. خو دا ښه پکې دا وشو چې یاره پالیټیشن چې کومې پارټیانې وي هغو پکې انوالو شوې، دا میډیا پکې انوالو شوه ډېره زیاته. نو لږ دغه لږ زور ورغی. نو اوس یې ولې دا یو لاین جوړ کړو چې یاره 15 لکه روپۍ دي پکې تاسو د هغو خبرې واورېدې په خپله باندې د هلکانو د انټرویو نه دي راغلي مجرمانو چې هغو دا څه وایي. نو تاسو به دا بله ورځ وینئ د هغو به ضمانت هم وشي، نه به پې ګواه راځي، نه به داسې څه خبره راشي. هر طرف ته به یو دا خبره به بل طرف ته واړئ. دا زمونږ د پاکستان د عدالتي نظام یو دغه دی. په دې کې بیا څوک ډایرکټ استفیل شي چې نه بیا څوک راتلی شي نه دغه کېدی شي، ځکه چې یو پیره چې ته یاره د چا دپاره ګواهي ورکړه بیا ستا تحفظ نه کېږي، نو بیا زما کار څه دی ستا د ګواهي درکوم. هغه د پولیسو او د ګوجر د ښځې خبره به وي. ګوجر ښځې وایي چېرته ګواهي کړې وه چې یاره دلته مړه شوې نو بیا به پولیس به راتله چې دلته څنګه شوی، دا په کومه طریقه شوی، داسې شوی داسې شوی. نو په اخره کې یو ګوجره خپله ښځه ویشته چې ورته زه تا ته چل در وښیم. نو هغه قصه دې بیا جوړه شي. نو په دې کې مشکله ده که محمد زاده ته دته څه دا زمونږ د قانوني ادارو یا زمونږ د دغه له څه انصاف میلاو شي. بله ورځ تاسو به دا ووینئ دو به ضمانت هم وشي، یا به وایي چې یاره دا عمر قید ته واچوي، بله ورځ به بیا اپیلونه وشي، های کورټ ته به ځي، های کورټ ته به سپریم کورټ ته ځي، یو خبره به چلېږي بس په اخره کې به یې دپه شي. محمد زاده به د ملک په طول کې لاړ شي. نو دلته مونږ ته خو داسې مشکله غونده ګرانه غونده کېده چې انصاف ورته میلاو شي. او که داسې د خلکو دا را میډیا او د خلکو راټینګ کړو نو بیا هم څه کوشش کېدی شي چې یاره څه نه څه ورته میلاو شي. خو دغه هم زموږ خیال نه راځي چې یاره دې ته دې دغه میلاو شي.